هغه انسان چې هغه همیشه د الله تعالی په ذکر کې مشغول وي، ذاکر وي، الله تعالی دغه دعا هم قبلوي. او داسې مظلوم کس د هغه دعا هم الله تعالی قبلوي. او درم نمبر باندې عادل حاکم دغه دعا هم الله تعالی قبلوي. د دې دوه تفصیل خو مخته تیر شوی وو، خو اول نمبر دا ذاکر کس چې ذاکر دعا هم الله تعالی قبلوي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد نقل کوي، دا طبرانی کې دا روایت موجود ده. وای درې کسان دي چې د دوی دعاګانې الله تعالی قبلوي. یو خو ذاکر چې همیشه د الله تعالی ذکر کوي. ذکر دغه ډیر زیات فضیلت ته دا یو ځان ته موضوع ده، خو یو خبره درته بیانوم چې نن سبا ډیر داسې ذکر کلمات دي چې هغه باندې الله تعالی مونږ تاسو ته ډیر سره کوي، خو د هغو د اخیستلو د هغې نه د محرومیت وجه دا ده چې مونږ تاسو ته علم نشته. حالانکه که یو کس په ورځ کې 100 وارې درود شریف وایي، د دغه دومره زیات ثواب ده چې د دغه هیڅ حد نشته. دا روایت زه درته بیانوم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من صلی علی واحدة صلی الله علیه 10. څوک چې ما باندې یو ځل درود شریف وایي، الله تعالی په د باندې 10 رحمتونه نازلوي. او من صلی علی 10 صلی الله علیه 100. او څوک چې ما باندې 10 واره درود شریف وایي، الله تعالی په یو کس باندې 100 رحمتونه را نازلوي. او داسې ومن صلی علی 100 كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار. او څوک چې ما باندې 100 واره درود شریف وایي، بیا الله تعالی د انسان ته 2 انعامات ورکوي، 2 ټیکټ ورکوي. دا سړی به منافق نه وي او دا سړی به جهنمی نه وي. څومره غټه خبره ده چې یو سړی د نفاق نه هم بری وي، منافق نه وي، او بل سړی جهنمی نه وي. دا ډېر غټ نعمتونه دي چې یو سړی جهنمی نه وي او منافق نه وي. او دا نعمت دا په څومره معمولی شي باندې حاصلېږي، صرف 15 منټه یا 3 منټه یا 10 منټه دومره چې الله تعالی ذکر وکړو، الله تعالی باندې درود شریف وایو، بیا په دې باندې الله تعالی مونږ تاسو ته دا انعامات راکوي. خو د دې انعاماتو د حصول نه د محرومیت وجه صرف دا ده چې مونږ تاسو ته د دې شي علم نشته. او دوم نمبر دا مظلوم کس د دغه دعا هم الله تعالی قبلوي. دې تفصیل هم تیر شوی ده چې نن په دنیا کې ډیر زیات تعداد باندې مسلمانان داسې دي چې هغه د مظلومیت وال ژوند تیروي. او یو روایت کې خدا هم راځي چې مظلوم سړی د بد دعا نه ځان بچ کوي. او درم نمبر دا عادل حکمران. کوم یو کس چې په قوم باندې یو سربراه جوړ شي، یو حاکم جوړ کړل شي، بیا د یو قوم ته انصاف ورکول دا د حاکم ذمہواری ده. ځکه چې په قوم کې ډیر زیات جرمونه وي، ظلم وي، غلا وي، هر قسم قتل وي، او په داسې وخت کې بیا د مجرم تعداد هم زیات شي. او په داسې وخت کې یو قوم ته انصاف ورکول دا ډیر مشکل کار ده. او دغه مشکله مرحله کې چې یو کس الله تعالی یو حاکم په دا لار باندې تیروي، دا مرحله باندې تیروي، بیا الله تعالی دا انعام ورکړي چې الله تعالی د دعا خامخا قبلوي. نو 3 کسان دي، یو خو ذاکر چې همیشه د الله تعالی ذکر کوي، او دوم کس هغه ده مظلوم، او درم کس عادل حکمران. دغه دعاګانې الله تعالی خامخا قبلوي.